د لیلۃ القدر شپه چې کومه ده محترمو نو دا کومه شپه ده احادیثو کې کومه شپه ښودلې ده او بله دا ده که د دې شپې نښې چا ولیدي نو ټیک ده دا خو ډېره ښه خبره ده خو که نښې چا ونه لیدي او عبادت یې پکې وکړو نو آیا دته هغه ثواب میلاویږي که نه چې کوم ثواب قرآن کریم ویلی ګوره دلته یاد ساته او د دې نښې علماو څه بیان کړي دي هغه صحابه کرام چې لوی خلک په قرآن ډېر پیدل هغوی د دې نښې څه بیان کړي او دا چې دا الله پټه پریښې ده نو دې په دې پټ پرېښودو کې حکمتونه څه دي ویډیو ډېره زبردسته ده او ډېرې دلچسپې خبرې دي په دې باندې د لیلۃ القدر په شپه باندې او ښایسته موقع الله راوستې ده او 10 شپې که خیرې پاتې دي نو زبردسته موقع ده نو په دې به در سره نن خبرې کوم ضرور به را سره اورئ او ملګرو سره هم شیر کوئ مسله دا ده جی چې نبی علیہ السلام مبارک یو ورځ د صحابو سره د یهودو په حالاتو خبرې وکړلې د یهودیانو به پکې د یهودو د یو عابد ذکر وکړو عبادت گزار چې نبی علیہ السلام صحابو ته ویل چې هغه 0 میاشتو پورې عبادت کړي داسې عبادت یې کړی دی چې د ورځې به روجم و او جهاد به هم کو او د شپې به عبادت کو دا ذکر نبی علیہ السلام کو نو صحابه خو په دین مین خلکو او شوقیانو د دین د خدمت او د عبادت ناغي سره فکر پیدا شو نبی علیہ السلام ته ذکر وکړو چې منګه د درجه ته چرته رسیدې شو یعنی دغه يهودي عابد چې کوم عبادت یې کړی دی ځکه چې زمونږ عمرونه زیات نه زیات شپېته او یا اتیاو کالو پورې عمرونه دي او بیا په هغې کې 3 مهیسه په خوب کې تیره شي او څه د معاش په ګټې وټې په فکر کې تیره شي او څه په الله لعب کې یعنی دا په بېخبرۍ او په غفلت کې تیره شي نو دغه مرتبه منګه چرته حاصلولی شو چرته 0 میاشتې عبادت چې هغه څه د پاسه اتیا کاله جوړیږي او چرته چې کم دی زمنګ د عمر نو دغه درجه منګ چرته حاصلولی شو نو نبی علیہ السلام مبارک باندې هم دې خبرې اثر وکړو خاموش شو په دې کې دا صورت نازل شو سورة القدر انا انزلناه فی لیلة القدر دغلته الله فرمایي چې دا قرآن کریم چې دی دا موږ په شپه د قدر کې نازل کړی ګوره د رمضان ته چې الله دا کوم اعزاز او مقام او برکت ورکړی په دې کې الله قرآن نازل کړی څنګه نازل کړی دنیا ته نه جي د لوح محفوظ نه د اسمان د دنیا اسمان ته چې کوم دی دا قرآن په یو شپه کې نازل شوی دی ټول په ټوله او به د دغه ځای نه چې کوم دی وقتن په وقتن صورت آیت د آیت څه حصہ دا الله جل شانه په وخت ضرورت دنیا ته تقریبا په 30 کاله کې به قرآن کریم سره دا مکمل شوی خو بهر حال دی رمضان ته چې الله دا کم برکات ورکړي کنه نو د قرآن کریم د برکت الله جل شانه ورکړي نو فرمایي چې دا موږ په شپه د قدر کې نازل کو دی لیلۃ القدر ته قدر زکه ویم چې د دې عزت او شرافت د نور شپو په نسبت باندې سیوا دی نو زکه ورته سوی لیلۃ القدر وای نو دلته چې دا مسله وکړه چې دغلته الله جل شانه صحابو ته څونه زبردست تسلی او به موږ ته څونه زبردست تسلی راکړه او صحابو کدا تپوس نه وکړه صحابو تپوس کو امت تم الله آسان کړه نو دغلته الله پاک فرمایل چې لیلۃ القدر خیر من 1000 شهر دا یو شپه د لیلۃ القدر نه د پدې کې چې عبادت کو کنه نو خیر من 1000 شهر دا د 0 میاشتو د عبادت نه بهتره ده ګور هغه يهودي عبادت گزار خو 0 میاشتې عبادت کړو کنه دلته الله پاک د 0 میاشتو د عبادت نه غوړه ده اوس د 0 میاشتو د عبادت نه څومره غوړه به الله ورکي دی امت ته نو هغه الله ته پته چې غوړه به څومره ورکي 0 میاشتو عبادت خو د دینه به غوړه څومره ورکي په دغه شپه باندې چې 2 رکعات نه په لوکړه دا بر د عملنامه کې 2 رکعات نه لیکل شي دا ک الله ته قبول نو دا د عملنامه کې د لیکل شي لکه صد پاسه اتیا کاله چې د 2 رکعات نه پل کړي دا به دومره لیکل شي یو سبحان الله دی او دا به یو سبحان الله نه لیکل شي صد پاسه اتیا کاله ودا پستا په لګوره چې په ار روزه کې د لیلۃ القدر شپه لاندې کې نو کوستا شل کاله عمرم دی او 10 کاله عمرم دی خو چې په ار روزه کې تعالی لیلۃ القدر لاندې کو نو دا ته حساب وکړه صد پاسه اتیا کاله عمر شو دومره عبادت ستا په عملنامه کې لیکل شي نو سبحان الله دی امت ته الله څومره اعزاز ورکو څومره مقام ورته ورکو څومره مرتبه ورته ورکړه نو دا خو داغه يهودي عابد واقع شو چې شمعون نامه وا او نبی رسول الله ذکر وکړو نو پاغي کې امت ته الله دغه صورت نازل کړي اوس مسله دا ده چې د شپه چا ولیدله نخي ولیدلې نو دا خو ډیره بهتره شو خو کدي شپه کې چا نخي ونلیدلې لکه اوس ګوره د دې نخي سدي نو او کوم شپه ده نو حدیث مبارک کې د رمضان المبارک د اخیری شری طاق شپې خودلې او اقوال پکې د علماء ډیر دي خو چې کوم هغه ډیر قوي
قوي دغه دي زه هغه درته ذکر کوم. د رمضان اخري طاق شپې د 21مې نه واله تر د 29مې پورې یا د 13مې روژې اخري روژې شپه چې کومه ده دغه م یادوي. نو په طاق شپو کې ښودلی نو بیا هم موږ ته اسانه کړې ده ښه دغې طاق شپو کې. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما چې دا رئیس المفسرین دی نبی علیه السلام ورته د قرآن په تفسیر کې دعا کړې ده. هغه دعا الله قبوله کړې، ډېر لوی مهارت ورته الله ورکړی. هغه وایي زه د دې سورة القدر نه معلومومه چې دا 20مه شپه ده. هغه وایي زه د سورة القدر نه معلوموم. ولې هغه وایي دا لیلة القدر نه دی، لیلة القدر وایي دا 9 ټکي دي، 9 الفاظ دي په دې کې، او وایي دا په دې صورت کې 3 پیرې راغلي. لیلة القدر 9 الفاظ دي او دا په دې صورت کې 3 پیرې راغلي. نو وایي دی لا د 9 چې په 3 کې ضرب ورکې نو 9 تیا 27 نو وایي دا 20مه شپه راځي. نو په دې کې اشاره ده چې دا لیلة القدر شپه چې ده نو دا 20مه شپه ده. ښه ډېر علما دا یادوم. بهرحال او بعضې علما دا وایي چې بعضې علماء د دې صورت نه په دې طریقه باندې معلوموي چې په دې صورت کې 10 کلمات راغلي دي. دا سورة القدر چې دی انا انزلناه فی لیلة القدر په دې کې 10 کلمات دي او د دې 27 کلمه چې ده نو هغه هي ده، هي سلام هي او د هي نه مراد څه دی؟ د هي نه مراد هم دقه د لیلة القدر شپه لکه هي سلام هي دغه شپه چې ده دا شپه د لیلة القدر چې ده نو هي کې دقه ته اشاره ده. نو دغه علما دا وایي چې دا 20مه شپه څه ده؟ دغه کلمه هي چې ده دا 20م نمبر کې ده. نو دغه علما وایي چې دا 20مه شپه د دې نه څه ده مراد ده. او یا بعضې علما بیا د دې نښې څه ښیي. نو څه علما نښې دا ښیي چې په دغه شپه به د سمندر اوبه چې کمې دي که نه نو دا به نمکینې نه وي، خوږې به وي، دا تروشوالی چې دی دا به په دې کې نه وي. او څه علما دا وایي لکه صحابه کرامو کې ابی ابن کعب رضی الله عنه فرمایي چې دغه سحر باندې چې نور وخیږي نو د نور رڼا به د نورو ورځو د نور د رڼا په نسبت کمه وي. ولې فرشتې په دغه شپه کې ډېرې زیاتې راکوشي وي او دا به واپس اسمان ته خیږي. د دې د وجې نه به د نور هغه رڼا چې دا هغه به شعاګانې نه کوي او دا ککوړی به صفا ښکاري لکه څنګه چې 14مې شپې سپوږمۍ ښکاري دقسې ککوړی به ښکاري او رڼا د نور دا شعاګانې به نه وي. او ځکه چې دا به ډېر ګڼ تعداد کې فرشتې راکوزي شوي او دا به په دغه شپه باندې څه خیږي سهار باندې دا به اسمان ته خیږي. نو ځکه چې دا خو د نور د خطو پورې ده دغه ټیک شوله نو سبا د خطو پورې نو دا مسله شوه جي. نو څه نښې دا ښیي. اوس که دا نښې چا بې نه مونتي نو آیا د لیلة القدر ثواب ورته میلاویږي؟ نو الله دې امت ته دا اعزاز ورکړی که تا دا نښې هم نه لیدې که نه خو چې تا په دې شپه کې عبادت وکړو نو د لیلة القدر ثواب دې څه کو هغه دې لاندې کو. چا پکې تراویح وکړې نو ګوره دا تراویح هم پکې راځي او بیا پکې مونځ ګورې د نه پاتې نه شي. ځکه چې حدیث کې راځي چې د ماسخوتن مونځ جمع سره وکړو 1 شپه عبادت کې لیکل شي. که د عبادت کوي هم نه ګناه نه کوي او بس ماسخوتن مونځ یې جمع سره ښه صحیح طریقې سره وکړو سملاسته 1 شپه عبادت کې لیکل شي. لکه 1 شپه چې دی په عبادت ولاړ سحر مونځ یې بیا جمع سره وکړو د باقي 1 شپه ټوله شپه په عبادت کې راله. نو چې کله د لیلة القدر په شپه سحر او ماسخوتن مونځ هم جمع سره وکړو او بیا دې پکې لا تراویح هم وکړو دا سنت دې هم پکې وکړو دا وتر دې هم پکې وکړو څه ذکر او استغفار او سبحان الله دې هم پکې ویو. نو مسلمان ستا دپاره دومره سعادت بس دی. دا څومره غټه خبره یا دې پکې تهجد وکړه نو دا ستا دپاره 80 کاله څه د پاسه 100 میاشتې 4 میاشتې تقریبا د پاسه 80 کاله عبادت دا ستا په عملنامه کې په دې یوه شپه لیکل شي. په یوه شپه دې د 80 کاله عبادت وګټو نو دې نه بل لوی سعادت کم دی. یقینا د دې امت لپاره الله د بخښنې څه کوي باندې لټي. اوې د دې شپې په پټولو کې د الله خپل رازونه دي. ټیک شوله اسم اعظم دی الله پاک پټ کړی دی. روایاتو کې راځي څوک چېرته یو آیات ښودلی چېرته بل آیات ښودلی چېرته د الله یو نوم ښودلی چې دی کې اسم اعظم دی کله بل نوم ښودلی. دا ولې دغه شان دا شپه د لیلة القدر چې کومه ده نو دا الله پاک څه کړی ده دایم پټه کړې ده چې هره شپه خلک د دې کوشش وکړي چې ولې که نن دا شپه ولې که نن دا شپه نو د الله پاک ډېر حکمتونه دي. نور به الله ته معلوم وي خو څه علما دغه بیانوي چې یاره د دې کس به ثواب ډېر وشي اجر به ورته ډېر میلاو شي. بل دا ده که دا شپه معلومه وي او په دې شپه باندې خلکو په قصدن ګناهونه کولی نو هغه به د لوی تباهۍ سره مخامخ کېدلی. ټیک ده نیکانو خلکو ته به پې الله نور هم ثواب ورکولی خو په دې شپه باندې به بیا خلکو که ګناهونه په قصد کولی نو بیا به نور هم د تباهۍ سره مخامخ کېدی. او داسې خو ته پته نه چې شپه شته کو نه شپه نه شپه د لیلة القدر شته کو نشته. نو بهرحال په دې کې د الله خپل رازونه دي خو دا علامې لیدلې دا څه دي دا لازمي نه دي. کو علامې ښکاره نه م شولې خو چې کله دا شپه کې خلکو عبادت وکړو نو دا عبادت په الله پاک قبلې د 0 میاشتو نه بهتر ثواب به ورکوي. اوس به بهتر څومره ورکوي الله ته معلوم دی. الله دې زموږ او ستاسو نصیب کړي د اخر شپو کې خوب کم کوي یا مه کوئ خوب او مسجد ته لاړ شئ د اعتکاف والا سره کښېنئ یا که اعتکاف والا نه کور کې
ځان دپاره یو کمره کې کینئ یا دغه او ښایسته عبادت د کم از کم وبېره طاق شپو پکې ډېر خیال وساتئ. صحیح ده چې د لیلة القدر متعلق دا خبرې ما نه پاتې وي د څو مختصر مې عرض کړی. الله دې پرې د عمل توفیق راکړي، والله دې دغه شپې دا سعادت موږ ته نصیب کړي. وصلی الله علی النبي